څوک چې د جمعې په ورځ دا عمل وکړي الله جل شانه به د هغه هر قسم حاجت او هر قسم ضرورت پوره کوي. ډیر خلک موږ سره رابطه وکړي را قاری صاحب موږ ته څه عمل وښایي چې زمونږ د حاجت زمونږ د ضرورت پوره شي. یقیني درته یم ډیر بهترین عمل دی. څوک چې دا عمل وکړي الله جل شانه به د هر قسم حاجت چې وي هغه به الله جل شانه پوره کوي. عمل ډیر آسان دی جی، خو د هغې نه مخکې صرف یو خبره کول غواړم جی، د دې پابندي وکړئ ان شاء الله چې بیا ستاسو په زړه څه ارمان وي څه حاجت وي هغه به الله پوره کوي. نو اول نمبر خبره خو پکې دا ده جی چې د مونځ پابندي کوي جی، مونځ په ټایم کوي. یقیني درته یم الله جل شانه دې مونږ صحیح مونځ ګزاره جوړ کړي. ولې چې د الله حکم اول صرف چې کم دی د مسلمان او د کافر په منځ کې صرف فرق دا د مانځه دی. د مونځ اهتمام کوي جی، ټول ملګري یو بل ته دعا کوي چې الله جل شانه مونږ ټول مونځ ګزاره جوړ کړي. دویم نمبر خبره دا ده که څوک وایي چې زما څه ضرورت دی څه حاجت دی او هغه نه پوره کیږي نو دی د جمعې په ورځ د مازدیګر د فرض مونځ نه بعد 313 مرتبه یا الله یا رحمانو یا رحیمو او یا کریمو دا دی اوی او بیا د سجدې لاړ شي 101 مرتبه د سجدې په حالت کې یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین دا دی اوی بیا د ځان له دعا وغواړي ان شاء الله د الله په حکم سره چې څه حاجت وي څه ضرورت وي الله به پوره کوي.